عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لا یو غوتې جوړه کړې وا او پرې غوتې باندې لپاس راسي لیکلو چې کفا بالموت واعظا یا عمر عمره دا مرګ چې کوم دی نو لوی نصیحت کوون کړي یعنی د نصیحت لپاره دا مرګ انسان له کافر مطلب دا که یو انسان ته بل انسان نصیحتونه ډیر ووم نه کی خو چې تر مرګ ځان تر یادې نو دا کافی نصیحت دی دا مرګ ته وایي چې الله نه بغاوت مکوا دا مرګ ته وایي د پیغمبر نه بغاوت مکوا دا مرګ ته وایي چې فرایض مترک کوا دا مرګ ته وایي چې تا منهیات چې کوم دی نو دا مکوا چې دا مرګ یو انسان منی او ځان تر یادې نو ری تمام اوامر سر تر رسولی شي د تمام منهیاتو نه ځان منع کولی شي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د غوتې باندې لپاس سره سری کلیو چې دا مرګ چې کوم دی نو نصیحت لپاره دا کافر او بیا دومره ګوره الله حکومت ورکړی دی لویه خطه باندې راغه حکومت دی فیصلې به د خلکو د شپې به خوب نه کول کې ګرځېده به راسي چاپېره به ګرځېده رعایو کې اوسود چې کوم دی نو دا په لاره کې نه دی املاس بېکوره څوک خو نشته مسافر خو نشته یا راسي وږی تږی او څوک نه دی وده او دا به عمر فاروق رضی الله تعالی وی کړه د دجلې په غاړه باندې او سپیوم زما په خلافت کې مړ شو د لوګي د لاسه قیامت پرس با عمر چې کم دینو الله را نسی نه را شپې به ګرځي راسي چکرې به لګولې خو مرګ به بیا مر ټیم چیرې نو یاد ساته نه یو صحابي رضا سره کړو ورته چې زه خو مصروف انسان یم کله یو ځای پیسې کله بل ځای پیسې کله د یو غریب کو سیله تلې کله بل غریب کو سیله تلې د شپې لګې مګشتونه چیرې نو دا کومه ته زما سره ګرځه کته په ما باندې پويږي چې زما ذهن بل طرف ته ځي نو ته ما د فورن چې کوم دی نو مرګ را یادوه چې دا مرګ زما هر ټیم چې دی نو دا را یادي نو هغه صحابي به د عمر رضی الله تعالی سره روانه او ټیم په ټیم به ورته مرګ یاد دهاني کوله یو ورځ داسې اتفاق راغی عمر فاروق رضی الله تعالی د صحابي ته وجه بس تا چوټي شو ستا چوټي شو ردین اخوا ته ذکر تا نور ما ته مرګ مره یادو نو ورته چې امیر المؤمنین ولې وس د مر نبی رشي د دین اخوا ضرورت پاتې نشي چې تا د زمر رایت کم هغه ورته ما خپل ګيري ته وکتل دی ګيره کې یو سوډ کې سپین ولیدل وای دا سپین ډکه او ما تر आवाज کې چې عمر مر روان دی تیاری کوا وستاد یا دهانی ضرورت پاتې نشه وسمات یا دهانی چې کوم نه سماره ګيري دا سوډ کې سپین چې کوم نه دا ما تر ټیم پټیم یا دهانی کوي پرې وجه باندې علماء لیکلي قران کې الله تعالی فرمایي چې دا انسان د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی وایي چې رواک ما دنیا ته اوسل بیا واپس کا ما دنیا ته اوسل بیا واپس کا زبتنده ستا په مخ کې سجدې نه پورته نه کوم الله به ورته فرمایي اولم نعمرکم ما تذکر فی من تذکر وجاکم النذیر ولما تعالی دومره عمر نو درکړي چا چې نصیحت اغستنه نصیحت قبل ولې شو او داغه سره سره وجاکم النذیر تا دې رون کې راغلو دلته مفسرین دې نذیر دلاندې لیکلي دي چې دا يرون کې انسان د سوق دی نام بیا يرون کړي کتابونه يرون کړي علما يرون کړي دغه شان چې کم دی نو سیر پیدا شدا يرون کړي مرض او تب يرون کړي نه دغه ځکه مفسرین او بل خبروم لیکلي دا چې کله ستا په سر یا په ګیره کې سپین ډکه ولګي نو راستاره پارا نذیر د يرون کړي چې نور چې کم دینو ستا آخرت ته تګ دی ستا ځواني نور ورېږي را ستا چې کم دینو مرګ ته شپې ورځې رانږدې شوې نو راستا لپاره نذیر دی يرون کړي نو عمر رضی الله تعالی صحابي واپس کا وی اخو ستا ضرورت اوس پاتې نه دی او ورته امیر المؤمنین ولې وس د مرګ چې کم دی نو ردی دهانی ولې د دې نه بې پروا شوي ورته ګیره کې سپین ډکې مولیدل دا به راته اوس یاد دهاني کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو له لاس ذهن جوړ کړو چې کله دنیا بادشاهي او حکومتونه به مو مصروفیات په هم خو بیا به هم چې نو مرګ د دیونه دایر نو پرې وجه باندې یو پیر داسې جنازه روانه را جنازه روانه را یو انسان چې د جنازې شاته سي اوس چې کوم دی زمونږ عجیبه کیفیت ته و جنازه په شات رواني هم لګیاري سیاسي گفتگو کوي لګیاري داریو بل سرک هم چې کوم دی نو د دنیا به کوي لګیاري داریو بل نه دنیا په باره کې تپوس کوي او هر یو انسان دومره د غفلت شکار دی چې دا نه وای چیرې زما منزله ولنه دا قبر دی او بیا هم دومره د غفلت شکار دی چې عین په فاتحه کې ناسي لاس نیو کې ناسي جنازه باندې ولاړی الګو دو درې ټیمه منټ ټیم پاتره التمون د دنیا راس خبرې کوي لکه را مرګ چې صرف او صرف یو په دنیا کې هم درغه سړی د پاره کم چمړ دی در پاره مرګ نشته هر یو انسان مرګ منی دا بل د پاره صرف منی خپل ځان د پاره نه منی نو جنازه روانه راک نه یو صحابي ربل نه تپوس کوي وای جنازه مې ولې د رالما دا جنازه را چاله زګه جرا
د یو مسلمان په بل مسلمان باندې ساقونه ریک یو پکې دا ده چې د دې مسلمان د جنازې سره وځي دا مسلمان چې کم دی په د په جنازې پسې به وروسته ځي نو دا صحابي تپوس کوي رب الله وایي جنازه د چا ده ومې نه پېژانده نو هغه ورته جواب کې څه وایي ورته وایي دا ستا ده دا یو بل به یې داسې تلقین ورکوو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو ذهن داسې جوړ کړی چې هر ټیم به انسان د مړو په لیست کې حساب و چې زاړو ژوندی یم نه دا به اړوي نه چې ما دا مونځ وکړه دې بل ته به زه بیا ورسم ما دې پرې له خوراک وکړه زه به بل دپاره بیا موقع میلاویږي او که نه میلاویږي زه له کوره بهر ته راووتم بیا به واپس موقعي چې ځم به او که به نه ځم زه کور ته ننوتم واپس به بیا یې او که نه نن له شپې وده شم سبا را پته نه لګي سهار به بیا راپاسم او که نه راپاسم موږ منصوبې جوړې کړي منصوبې جو زر زر پکې خوب وکما بیا به سار بیا پاسې غواړي پلانې سي ته بدلل غواړي پلانې کار وکول غواړي او بیا بل ورس بدا کول غواړي میاش ورا کاری کال پس بجې کم دینو دا کاری پرې وجه باندې مسلمان لپکار داری چې د مرګ نه غافل کیږي دا چې کم دینو یو یقیني سي دی خامخا انسان تر راتلو والا سي دی نو د دې په منځ کې چې کم رکاوټ دی غفلت درې غفلت پردی دی دا مسلمان وشلی د دې نه غافل کیږي نه هر ټیم دی را تصور کوي چې دا مرګ مال خامخا راتلو والا رک نه صحابي وای دا جنازه ستاره ناغبل چا چې تپوس کړو ناغه لګاریان غونته کې شو نو دې پرې باندې پوښي شاید دې خبر شوی وې تک پرې باندې خپکې نو زبر لبل جواب درکم دا جنازه زماره مطلب دا رې چې دا هر چا جنازه دې خلاړ ختم شو و زما استا جنازه پاتې را زما استا چې کم دینو مرګ پاتې رې یا به تعالی مخکې راځي او یا به مال چې کم دینو راځي نه صحابه لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ذهن جوړ کړو نو مسلمان د پاره را درې منزلونه لري نمبر 1 منزل قبر دی د دې لپاره رکاوټ او معنی چې کم دینو دا غفلت دی انسان د دې ډېر زیات غافل دی غافل ډېر زیات الان کې منګه او تاسو که سوچ او فکر وکړه د عالم ته منګه وکتل د کائنات ته منګه وکتل د دنیا ته تاسو لګو ګورئ نو دا مجموعه د ازداد ده پرې کې هر یو سیج کم دینو د یو بل ضد دی د یو بل عکس دی هر یو سید پاره یو متضاد شی شته د یو سید پاره هم داسې نشي چې هغه متضاد نه که ورځ موجود ده د هغې لپاره متضاد شی شپه موجوده ده که دغه شان یخني موجود ده ګرمي د هغې متضاد موجوده ده که دغه شان دی چې کم دی نو رڼا موجود ده نو تیاره د هغې لپاره متضاد سیز دی که صحت موجود دی مرض د هغې لپاره متضاد سیز دی دغه شان دی چې کم دی د هر یو سي دپاره یو ضد دی که ځمکه شته اسمان د پاسه شته که اور شته د هغې لپاره اوبه چې کم دی نو د هغې ضد شته د هر یو سي دپاره یو خپل ضدي نه ته مسلمانه لږ دا سوچ وکړه چې د هر یو سي دپاره یو ضد دی نو ستاره زندګي هم یو شی دی که نه د دې لپاره ضد چې کم دی نو خامخایي دا څنګه په غیر د ضد نه په غیر د عکس نه د دې نه چې کم دی نو ته څنګه پرېږدې د دې ضد چې دی نو دا مرګ دی که څنګه دنیا ده دلته کې دنیا کې موږ او تاسو زندګي بسر کوو د دې لپاره ضد چې دی نو دا آخرت دی دنیا دارالعمل دی خامخا ضد کې چې کم دی دارالجزا به هلته خامخا موجود دی نو د هر یو څه دپاره یو عکس دی یو ضد شته متضاد سي د هغې لپاره موجود دی مسلمان ستا د زندګۍ یو متضاد دی ستا د دنیا هم یو متضاد دی چې هغه مرګ دی او هغه آخرت دی نو ستا منزل چې کوم دی نو دا قبر طرف ته دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابو ذهن داسې جوړ کړ چې هر ټیم یې مرګ ځان ته یادو حضرت عثمان رضی الله تعالی مطابق تاسو په سلیمان وغیره کې اورېدلی چې اکثر به قبرستان ته لاړ او قبرستان کې وای جړل 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 دا اوخې به یې دومره راوبایلې چې را دې ګیرې نه بدل نه را اوخې وتې او بیا به ښکته را اوخې د ګیرې نه ښکته راساسېږي لکه انسان چې اودس وکړي او دا اوبه تې ښکته راساسي الان کې صحابه خلفای راشدین الان کې هغه کسان چې دنیا کې به جنت زیر راغلي وو نو بیا زما او ستا چې کم دی نو کم زموږ سره ثبوت دی د آخرت چې موږ به جنت ته ځو که دوزخ ته به ځو بیا موږ څنګه را مرګ هېر کړی دی انسان له پکارداري چې دی د هر مونځ خپل آخرنی مونځ دا تصور کوي دی د هر ورځ خپل آخرنی ورځ چې دا تصور کوي هر شپه ځان له آخرنی شپه دا تصور کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه څه کسانو تپوس وکړه وی یا رسول الله من اکیس الناس و احزم الناس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی عقلمن سړی کم یو دی څه نوجوانانو یې تپوس وکړه یا رسول الله عقلمن انسان کم یو دی سمجدار انسان کم یو دی چې د کم یو عقل ښه کار کوي د کم یې سمج او پوه چې کم دی نو ښه کار کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام جواب هم داسې ورکړه ګوره پیغمبر علیه السلام همیشه دپاره خپلو صحابو ته مرګ داسې مخکې کړی دی چې دا څیز به یروئ نه ګورئ ښه دا په ذهن د پاسه راسې سور ساتئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس یا رسول الله من اکیس الناس و احزم الناس
عقلمن سړی کم یو دی او دغه شان سمجدار انسان کم یو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب عجیب ورکړه وی اکثرهم ذکرا للموت هغه انسان چې هغه ډیر زیات مرګ یادوي دا سمجدار هم دی دا عقلمن هم دی او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم جواب ورکړه و اکثرهم استعدادا للموت هغه انسان چې د مرګ دپاره تیاری ډیره زیاته کوي دا انسان عقلمن هم دی دا انسان سمجدار هم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب داسې ورکړه چې د دیو ذهن یې داسې وکړه چې ګوره دغه مرګ به یادوئ ځکه انسان دی چې کله مرګ یادي دنه ګناونه نه کېږي د ترافه د زه آخرت له چیرې نو دا ورځم کم یو انسان چې مرګ خپل هېر کا چې زه به نه مرمه دا انسان بیا په ګناونو باندې دلیر چې کم دی نو دا ورځي